رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زه ډېر معزز د ملک صاحب او د مو د شپږو قومو مشر ګل اکبر حاجي صاحب، محمود حاجي صاحب او په دا ټول د نوست مشران او دلته ټول معزز مشران او د پی ټي آی او د داران او ځوانان او د ټول د بګځای او تکړه او غیرتي خلکو ته سلام وایم. او د خپل طرف نه زه خو نن رښتیا خبرې هلته ناست وم، ورته وروسته پاته ولګېده حاجي صاحب وروسته هغه وکړو چې روشه. او زه نن تاسو ته صرف ډېرې خبرې خو نه کوم، خو صرف دوره وایم چې بګځای والا ډېر غیرتي خلک دي. د هغوی یو تاریخ کې یو هستري دی او دا ټولې فورمې کې ټولو خلکو ته پاته دی چې بګځای والا ډېر تکړه او چې کومه خبره وکړي په هغه باندې ویلوړ خلک دي. ملک صاحب د صرف د بګځایو یا صرف د بنګه خو نماینده نه دی، دې ته چې پی ټي آی ټکټ ورکړی دا د ټول لوور سنټرل کورم کې هغه کې ټول قومونه رسي، هغه به انشاءالله ټولو نمایندګي کوي او د ټولو ذمهدار به دا سړی او د دغې ذمهداري انشاءالله مو د پارټي والا دغه غواړو دا مو شورټي ورکوو چې انشاءالله دا به صرف د یو دوو قومونو نماینده نه وي، دا به د ټولو قومونو او ټول د لوور سنټرل خو پرېږده وه چې ټولې کورمې ذمهداري سره به انشاءالله دا خپل رول ادا کوي. دا د پی ټي آی منشور هم دی او دا د پی ټي آی نمایندګي چې دغه علاقې نه دا چې په اسلام آباد کې په هغه کې په نیشنل اسمبلی کې دا رول ادا کوي، نو دا به د یو قوم هغه نه مطلب نماینده نه وي، دا به د ټولې علاقې نماینده وي انشاءالله. دا مو یقین دی او دا زه تاسو ته دې شورټي درکوم چې ملک صاحب ته خدای پاک یو عزت ورکړی دی، دروند سړی دی، اخلاقي سړی دی، عزتمن سړی دی. مو نه تاسو ښه پېژنو، مو د پارټي خپل اختلاف ورسره و، ټکټ هر چا حق و، مو هر یو سړي خپله منډه تړه والی دی، خو چې ټکټ دې ته میلاو شو مو یې تن و من سپورټ کوو یا ځکه یې سپورټ کوو چې دا د پارټي منشور سره تاک دا د مو حق دی، مو ته ضرورت دی، مو د پارټي مو باندې حق دی چې پارټي مو ته یو عزت راکړی دی. انشاءالله زه به نن پارټي سره دغه لیول کې سپورټ کوم چې سوره مو مطلب دا چې مو ته پارټي کوم عزت راکړی دی، نن که مو ته ټکټ میلاو نه شو وروسته هم مستقبل دی، دا د مو ټولو د ځوانانو د یوت مستقبل دپاره به انشاءالله مو دا سپورټ کوو. نو دا مو یقین هم دی او زه امید لرم چې تاسو به انشاءالله د صحیح زړه نه پی ټي آی دې دپاره سپورټ کوو. که ملک صاحب نه سپورټ کوو پی ټي آی به ځکه سپورټ کوو چې پی ټي آی په صوبې کې حکومت دی نن ورځې، په فیډرل حکومت دی، د حکومت د ملک سطح باندې د پی ټي آی حکومت دی او هغه چې مطلب داسې نماینده داسې نه لوړ شي چې هغه د صوبیا حکومت وي، هغه د هغوی پارټي صوبې کیا حکومت وي، په فیډرل کیا حکومت وي، نو هغه سړی به تاسو ته سبا دې علاقې ته څه شی راوړي. که عام یو داسې سړی لوړالو چې هغه د بلې پارټي نه اپوزیشن ولې، نو اپوزیشن خو تاسو ولیدلو 15 کاله مو ولیدلو چې اپوزیشن موږ ته څه کړي دي، که دغه بګځایو ته یې څه کړي دي حالانکې مو سادې نه ډېر نږدې دی ورسره، تاسو ته به پاتې وي چې چا څه کړي دلته، خو که نه یې کړي هغه واجب هم دا وي چې هغه اپوزیشن کې پراته وو. اپوزیشن حکومت ته هر یو حکومت دا پالیسي چې اپوزیشن ته صفا خبره دی څه نه میلاویږي، څه نه میلاویږي، خو په کار دا دی چې موږ هغه سړی ورته وستو چې هغه لوس کې څه وي، هغه خپل حکومت نه څه راخستی شي، غټ غټې پروژیکټ دې علاقې ته راوړی شي او مو عوام ته د مخکې نسلونو دپاره څه هغه وکړي. نو زه امید لرم ملک صاحب نه انشاءالله چې دا به ښه رول ادا کوي او تاسو ټولو مشرانو دو په مخکې مو خپل هغه ګڼل وانه چې حاجي صاحب غونې خلک ناست دي، زه خبرې کوم او زه ډېره یو ځلې بیا تاسو ټوله شکریا ادا کوم چې تاسو راغلي او امید لرم چې انشاءالله ملک صاحب به سپورټ کو په مطلب دا چې الیکشن کې به دې ته ووټ واچوو چې پی ټي آی مخکې لاړه شي دا سیټ مو وګټو.